برو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو تلاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو تروت. یو ته مې هغه ورځ وې زمونږ علاقه کې واده نو بینډ ورسره او دا سرو جامو والا بینډ راووتو چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو اړځ هلکه دا ولې یاره چې څوک هلکان دي دا هلکان ستا په ښځه واچو د سپي بچیه مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي. مولیان راشي چې په دواګانو رسخت کوي. غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده. جومات تم چې هڼ استاد راشي نو او چڼیا تا په ښځه همدا چڼی واچو. جومات ته جرجې چڼیا دا کوزی ولې نه دی غوړېدلی دا جومات ولې ګنده دی په تا ستندر پریوتی دی خو تی صفا که کنه ته څه په ګرنیټ لګېدلی جومات ته راننوځې او خیرنو جارو راوال او جاروی که کنه. پخوا به ګیر خریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولي اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښایي چې دا دی ستاسو دشمن. نا یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته مۍ ورکې ګیرو والا نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي. یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده. هغې ورته ویل ما ته پته نشته. ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده. نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې او ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم نو دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی. هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه دس وی خان را وی کینو د خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي. ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي. که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي یې حفاظت یې کوي چې نه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابله ورځ راسې دا ډاکي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه کوم هلکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولی دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي
که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډې نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وی پلانی دې ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېرو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای که نه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې څو قال رسول الله وای هغه چړیا مړیا دی دا مردار چې مړ شي دي ټولو مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه به دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچوتي بوی ولې لکه وې تا په فوټپاث ګاډي روان کړي او زنانه نشي تېرېدی دغه زنانه په تاسو ډېرې وجاړه امین کوي دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپاث باندې زنانه نشي تېرېدی 60% به الیکشن ښځې کوي 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړې او تاسو به ښځو له ګرځئ چې نه زمونږ ترور ولاړه نه او زمونږ ترور ده او خور ده او پلانې ده 60% دا به در سره ښځي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې مالې مفتی صاحب په آرام کېنه په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود ما ته بس په آرام کېنه توبه م ده لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انت شاہ جی انت کہ میری اتنی وجہ سے دیکھو وګوره څوک چې کمزوري او ښځې نشوې پاس کولی نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ خو لانځورې پاتې دي ما په تقریر کې یو ورځ جمعه کې ووی مال خدای وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کوي نو یو بوډا سړي ما ته وی وی جی په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختم څنګه پې وروختې بیختې ویل خو را روانه وه ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته پې ورټېلا شو نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي
او بیا لاس هغه خدي کم دی چې پاسو درګه زه پوره نقشې درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاکا خدي لاس دلته یې ایخی کنا خدي لاس ایخی کنا گیری والا د دې غلام دین نرانی ولی نه شرم دلیا پاکستانا اے ذلیل او رذیل ملکا نن گیرو والا خنزیران په نالت شو او بربند خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنداو چرګانو بچو هر چانه سبق مو وایي اول لک تلای چې دا د کمزې ده د رشتہ کمزې سره ده د تعلق چا سره ده د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویل ده په خدای قسم هغه ته په ژوند رسول الله پټ کې را لګلې معین الدین حیدر ول ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کیږي نو خدای دې کور روان کا جوران شي کراچۍ او د دې د تیم څومره فرق ده نو په یو وخت په څنګه اذان کیږي او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا ولا چې مولا په خرصور جمعه تراوي نن د جلسې ورځ نه و نن د غډې دوه ورځ ده بیا مکه ودا نه پریږه چې غډېږي په ایمان درته وایم چې زه ستلې شوې کنه چې دا څومره غډېږي زه ورته چې شاباس شاباس او د خزو ته چې خدا ځان وشنوي شابه او د ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبای خیوش نه وای شابه نن سبا دا چاته مو چې د کوی په غاړه ولاړی او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه رستو نه ټیلا ورکاو چې زیلاندې خپل سر وخوري زه چانه یریږم شرمېږم نه ستاسو دوا پکار دا تاسو چې جیل تلار شئ په ضمانتونو راوځئ او زه چې جیل ته تلم شپږ ځله حکومت به ویل راوځم ما ویل والله کې دروځم دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اریپور جیل ته راپسې راغی دا د مخامخ دی درو خلک په مړو وي دا راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې مال والله کې وځي نیومه ولی او نیوله اسلم خټکی وما نیومه ولی علا بوزم چې دا سلور سورا سره ټول پریدي ایمان دیته وي ویزګر ولادت روزي په زمانہ دا نور د مور بچی نه دی ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته ټکه کړې ده سمش ما سره محافظ خانه ده ریکارډ پروت سمش ز فعائلی قوانینو صدر ایوب سرن خطیو جیل ته واستولم والله کې دروزم عائلی قوانین کې څو چې خزه ته به اجازه تي چې نیړه ته وای چې یو دو درې طلاق میکړي خون بلادا وې چې اوس خزه د طلاقونه هم درکوله الله دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصي کړي تاسو به خپل منډه وګورئ داسې چلو په لکی مروت کې می جلسه کوله لوی دنیا ناستا دا یوا بجا دا د شپې چپ ان د جلسې په دې منځ کې سپیره وغورځېدو چې سپیره وغورځېدو نو اوس په خواوتر شو ځکه چې خلکو کې گیر شو ته په ما راځه زه په تا راځه چا پکې आवाज وکړو چې دا سپای لیونی ده امر وتای جبکه وې دا امر وته دی دا صدر وې چې دا سپای لیونی ده
ته په ما راځه او زه په تا سیکرټري ته مې وې زما خیال کوه بیړه دې غر کته چې دا ستړی خدای دې داسې نه کوي زه تاسو پېژنم زما په سن 65 کې پېژندلي وای چې یو بم په لنډۍ را پرېوتی و نو څوک سوات ته تښتېدلي وو څوک لوړګي ته څوک هزارې ته څوک افټاباد ته یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے نہ ڈاکٹر نہ معافی ہوا کدھر گیا ہے ماں تو وہی چاٹیاں وسطیاں بیڑا تباہ ہوئے وہ لنڈی کے بم نہیں ٹکے چاٹی جتنا آیا چاٹیاں وسطیاں تاسو پیجن قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو تھرونو نا نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاست هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خورې امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتلو جوګت ما خپل مرګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بوش نم تپوس کړی دی وی چې نه ما چې صدر بوش نہیں ویلی ته په پاکستان کې شریعت راوسته شي شریعت خو نواز شریف راوستو په اسمبلی کې اعلانو کو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے او سحر له یو خکه ټای ایڈوایزر واغستا څوک وا سیدہ ازمون سردار دا ازمون بحرام کے نہیں زمادیزانو عرض میں ہو سو چکے دا چا پلاس کی چلو بے گئے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے امغا خلق ستا پا سر سوداگانے کئی قوم بیگا مایو ٹکے کرے ہو چه قوم بیزو میلو دے قوم څه شه دی پته نه لګي چې دا ډبډبې چاو غوړو خو په ګډې دوشي دا ډبډبي والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی دیکھو ګورئ پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي په دې بډبېرې طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرۍ نه ریټایر شو پیر شو ما ته وګورئ څه شو پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر پیر جی پیر ماما سنگا چل دے ویل اس میں پادغت څه شي اوس میں ہاٹ لین باندې خدای سره خبرې وکړه اوس ہاٹ لین پیژنې ہاٹ لین سے تو ہاٹ لین اگر ڈائریکٹ وائرلیس سسٹم چې ورته وي خیال برا دیکھو ګوره دا غم صاحب سونه مریدان یو ماتوي د متعلق به خیال کې مالی جی خدای دې خیر چې درام شو په دغه ځانو وشتو او دویشت ګولای د دې مزغون اوته مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مړای نه ووته لا سوات ته تلوم ول دلته یو بزرګ دی راځي چې ورلو مالټه راوخته خوري ډیر سات پس پیر صاحب راوته مونږ یې ته ډیر لیټ راوت ویل ما خدای سره خبرې کولی د حالاتو متعلق څه خبرې ما تاسو واستا مالک بیړه دې غرکشه چې غرکړي د مرګرو ته مې پاسي خدای بي خو باسه دا غم زرګونه مریدان په دې روزه کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو زمونږ خزلونه کنځي کنه کنځي ها اینا ملوانه دي پهن اینا دي رن ای بيجيګر مولا دي رن پلانې دې ما یو ځل ډېر غوسه شوم چې سخاني ته جمعه تر پسې راو خطاو کنځلې راته زرا پاسې دم په لوډ سپیکر کې مې وي ما وی چې دا ما تم کم کنځلیو کې د دې
کنزلو په بدل کې دغه کنزلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې ځي. که تاسو وایئ چې بجلیګر ملا په ښځه داسې وکړم نو ستاسو په ښځه دومره خره واچومه چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده، خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټری تا یا سیکرټری تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا حکومت زدی ته نه وې. دا انتظامیه ده، دا مشینری ده، دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي، دې ته حکومت نه ویم. حکومت زه وایم وزیر تا، گورنر تا، وزیر اعظم تا او صدر تا، دې ته حکومت ویم. څه شي ته ویم؟ وزیران دا زمونږ پېښور کې خو ګورئ که نه څومره ښایسته شکلونه دي. الله کله کله ډکې وایم ایو ښځې کچاوي چې بوډا له دې ورکوي، هغې خدای همزولی میړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه، چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکوي، د چا پوزې چیتي دي، د چا غوږ کوږ دی، د چا دا سترګې تنګې دي داسې، د چا سر چې دی چیت دی. او دې گورنر ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چا ته خانک لرې کړی. ښه نو مونږ لاړو ښایسته حکمران خدای راکوي نه، داسې بدقسمته یې بیړم غرقه. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دینی تقارر کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو، اوس خو مینتوب عام شوی دی، بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و. نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو. د کور سړي پې پوه شو، چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو 20 ډزه به دې ولو. ویل ډېره ښه ده، ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدنې غوندې. چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلې غوندې به تېر شو. هغه ښځې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي، نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه. که نه جي قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده. دې خوا وګورئ، مونډۍ په سیند کې زمونږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو، دومره اوبه موټر کې ننوتې، هلکان ولاړو، هلکه ټېله ورکړي لږه غوندې، ویل پیسې راکړه، ټېله ورکړه، پیسې راکړه. یو بوډا ولاړو ویل بجلیګر مولا دی، هلکه ټېله ورکړي. هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه، مونږ له دې پیسې راکړي. او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه، کور دې وران شو، اوبه وړي. 50 روپۍ هم ورکړي، موټر له ټېله ورکړه. نو خبره د پیسو ده. اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ، ځانونه به وګورئ. په شنو چایو به م پرتوګیستئ ګډېږئ به، په تورو چایو به ګډېږئ. او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحبه بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ. شناختي کارډونه یې ښځه له پیدا کړي، یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې. من جیلونه تیر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسې ده خدای م خوار نه کا، سړي توب زده کوي، چېرته انسانان شي، د انسانانو بچي شي. وایي دا ملا پکې لا چا کړی، نو دا ته پکې لا چا کړی. ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی. یعنی ستا ښکر دی زما نشته،
ستا لکای دا زما نشتا ته په څلور بولي ګرځې زه نیغ ګرځم آخر تا نه زما کم څه دي تا نه زما څه کم دي که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې که ته د پاکستان دا کوسډب ایف او بی اے پاسې زه د هندوستان د دیوبند پاسې تاسو پوه شئ نو هغه کم خاصیت ته چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ماته ووایه یو شی دی مولانا هزاروی رحمت الله علیه دی خدای غریب کې رحمت کړي عجیبه سړی هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه مونږ او دوی کې څه فرق دی یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دي زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دا فرق شته زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري आवाज راشئ وګورئ بجلیګر مولا کرے ٹی وی دے مناسب ٹی وی بد وي هم خلاص خبره راشئ که زما په کور کې په غلطایم ٹی وی رانه نه وتی مخ می تور کې او په خره می سور کې وی سی آر دے اور کرا نو چا کرے چې ٹی وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اړو شته نه همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي راني دي ګاډي والا ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه لګولې دي وه دي مال زه ورپسې کړم زه چا جنډې چې په ځان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي که نه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم ایرئ خورم درنه ایرئ ښځم درنه ایرئ ښځه دې منډه وئ مور دې منډې وئ ښځه دې منډې وئ ته هم نن د ټاک بړوا جوړي ځه که نه ماله سل راځي الیکشن په وخت کې خو ته ملا پکې لا چا کړی دی دا ملا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی ملا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري اوس رامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راوغورځېږي او ټول تباه کړي سم کار کړي خدای چې چا سره څه کوي ښه کوي خیرماره ته خو خیرمارې ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړې ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دی نامی خیر اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دی نامی خیر ته خو خیر ماري خیر غواړې لږ امداد در باندې بند په ملک کې د سال جوړ کړی دی تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نوم علي مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر
تکبیر هم په ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه. نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اتاړه جنت ورکړي. خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دلله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو. او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه، ما ستاسو تورم لیدلی د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلی دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري. سر مې کل کړو چې سر مې کل کړو نو یو سړی ما ته وایي په دې سر څادر واچو. مالوالي ویل پړ کوئی جاز لا شیشه ورکړي.